یو ځلې د دواړو جهانو مبارک سردار جبریل امین ته وی یا اخیه ای رورګیه. جبریل امین پې خفه شو، وی ما ته رورګی ووی د کسرې رورګی اکثر خلق د مینې نه کشر ته وایي که نه، کشر ته وایي. جبریل امین په خفه شوی ما ته رورګی ووی. رسول الله مبارک چې ورته داسې وکتل که نه، وی جبریل ستا به څومره عمر وي؟ وی صاحب خبر نه یم خو وی دومره مې دغه دی چې په دې افق کې یو ستوری چې کوم نه هغه را پیدا کېږي. وی 70,000 سال بعد هغه ستوری یو ځل راښکاره کېږي. رسول الله مبارک په ته وی څو ځله به دې لیدلی؟ وی کم از کم 70,000 ځله به مې لیدلی او یا 1000 ځله به مې لیدلی. رسول الله مبارک په ته وی خبرې هغه ستوری څه دی؟ خبرې هغه ستوری څه دی؟ جبریل امین ورته وی د الله پیغمبره نه یم خبر. وی هغه ستوری الله تعالی زما نور پیدا کړی. وی دا هغه و. جبریل امین پوه شه چې څه دی دا بات دی چې دا رورګی ویلی دی دا یې داسې نه دي ویلي. پوهېږئ تاسو؟ نو بهرحال څه دی جبریل امین چې کوم دی، جبریل امین او هر فرشته چې دنیا ته راځي دا د الله تعالی په حکم باندې د فرشتې د الله د حکم اطاعت کوي، د الله د حکم پابندي کوي. انسان دی نو چې د انسان حیثیت یې څه دی، بدن یې څومره دی؟ ټوټل تقریبا 5.5 فوټه، دغه 5.5 فوټه بدن انسان چې کوم نن هغه دغه په دغې باندې دومره نازېږي چې د الله ټول حکمونه ماتوي. رس کې سوچ وکئ څومره حکمونه ماتوو مونږه، څومره د الله تعالی نافرمانۍ کوو مونږه. صحیح شوه؟ لهذا عرض مې دا کو چې فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. دغه جبریل امین په انساني شکل باندې دې ته ظاهر شو. نو چې په انشاءالله بیا که خیرې بیا ووښه